الله تعالی عنہ ویا چې مونږ ته دې څلورمې خبرې دا وصیت وکړو چې کله یو جنۍ لور دیوا خور دیوا او تا د کور مشره او هغه بالغه شوه هغه د نکاح لایق شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې علیا په دې کې بتا دی کوي زنانه بدانه لیټ کوي ګوره د لیټ کول مختلف اسباب دي دا دین زمونږ د خو زمونږ د زنانه او کودار صحابه کرامو خو ډیر دین د صحابه کرامو خو ته د آیات ساتي ډیر مینه د الله سره در صحابه کرامو دا ډیر مینه د محمد رسول الله سره در صحابه کرامو دا ډیر مینه د قران کریم او د حدیث د پیغمبر سره در صحابه کرامو دا زما صحابه مهنتي او زما صحابه مینه او څه دینی دین در صحابه و دی چې هغه خپل تن خپل ځان خپل مال خپل اولاد دای د الله او د الله د دین نه قربان کړي دي هغه خلکو دا نه دی ویلي چې زما لورا سبقونه ویا او ورګلک صبر راته وکا دا شیطان عظیمه دوکا ده اوس دي دیندار خلکو کې دا مرض را پیدا شوی ولې دا لور څه د جمعې بیانونه کوي کو نه دی ته جوړوي چې دا به خطیب صاحب جوړیږي او دا به تقریرونه کوي دا د یهودي یو میشن دی زنانه لپاره دومره علم دی چې هغه د خپل خاون حق پیژني نما نور علمونه نشته دومره علم پاغي فرض دی چې الله او پیژني محمد رسول الله او پیژني او هغه د خپل خاون حقوق پیژني نور زنانات نه څوک منبر لراولي نه په زنانه باندې خطابونه کوي نه په واعظونو نصیحتونه کوي دا واعظ دا نصیحت دا خطابات دا تقریرونه دا د نارینه او تعالی سپارلي دي الرجال قوامون علی النساء الله نارینه به دا کارونه کوي دا مشران دا د جمعې منځونه دا تقریرونه دا واعظونه دا نصیحتونه دا به ګوره نارینه کوي نو زمونږ خلکو کې دا مرض راغلی چې لوره خور پیغلی ادي نکاح لایقي هغه لکه مناسب ځای برابر شي هغې باوجود موږ چین چورا کوو دا درجه پاتې ده دا پلانې پاتې ده نو چې سال سره د بخاري تلي نه به سترګې مږي وایي یاره بې حیایي جوړه شوه سم کار وجو چې بده ته ولې دا ظلم دی اسلام کې دا منع ده دا بعض خلک وایي یاره وړه او غټه حسابوي د عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح په څوم کال شوي په شپږ کاله عمر کې پیغمبر له ورکړله نکاح یې وتړله چې 9 کاله عمر شو د الله پیغمبر وعده کړه د 9 کاله عمر کې لور ورکې بالغه شوله زنانه بس د اسلام وی درې کوه مناسب ځای پیدا شو بس زوی بالغ شو مناسب ځای پیدا شو بعضې وایي زما زوی تعلیم کوي داغه نه به افسر صاحب جوړېږي نو هغه دومره مرداري وکړي او دومره ګناهونه وکړي دې کې د دې مور او پلار مکمل برخه ده چې دا بالغ یا او دا هغه بالغتوب باوجود دله د ایمان د حفاظت غم نه کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي النکاح نصف الایمان نکاح دا نیم ایمان دی نیم ایمان محفوظ کا دا د بچی ایمان دا د بچی ایمان دا د لور خور ایمان د دې ذریعه او سبب موته جوړیږي دا د خیر خلکو کارونه دي چې یاره دا دومره عمر کې دی یاره په دې باندې څه نشته زمونږ د ملک قانون هم دقه دی دا اسلام مکمل خلاف خبره کوي خلک کو هر څوک کوي کو ځان ته مسلمان وایي کو غیر مسلمه چې یاره زنانه دومره حد ته ورسېږي د دې نه مخکې به موږ د دې واده نه کوو نکاح به نه کوو ولې وایي په دې فیصله شوې ده په دې فیصله په دې شوې ده چې د دې مسلمانانو نارینه ځوانان هلکان او ځوانان جینکۍ دا بېحیا شي دا بدکار شي د دې اخلاقیات غلط شي د دې کردارونه غلط شي په دې باندې میټینګ کړی د ایمان په تحفظ باندې خو چا میټینګ ونه کو چې یاره د اسلام حفاظت په څه باندې کیږي
د دې مؤمنانو د دې بچو د دې بچیو د دې دا حفاظت به موږ څنګه کوو دا به څنګه د دې ایمان محفوظ شي